الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى في موضع آخر: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. زما عزت مندو قرآن کریم دا اللہ کلام دے او دا اللہ کتاب دے او زمون پہ ایمان دے. لہذا ایمان او قرآن دا دواړه لازم او ملزوم چیزونه دي. که ایمان جوړول غواړې نو راهنمایي به د قرآن نه اخلې. که ایمان مضبوطول غواړې نو په ذریعه د قرآن پاک، د قرآن کریم تلاوت، د قرآن کریم احکامات او د قرآن کریم په معنا او په مطلب بزان پویا کې نو ایمان به دې مضبوطیږي او ایمان به دې کامل کیږي. لہذا قرآن کریم دا تله ده، په دې باندې خپل ځان، خپل ایمان او خپل یقین وتله. که چرې ستا ایمان او ستا یقین هغه د قرآن کریم په تله برابرو، خو پوه شه چې ته کامل ایمان والا یې، ستا یقین مضبوط دی. او که ایمان یقین دا د قرآن کریم په تله برابر نو، نو بیا پوه شه چې ستا په ایمان او په یقین کې کمزوری ده. د دې وجه نه الله فرمایي: ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. همدغه قرآن نیغه لار ښیي، همدغه قرآن هدایت ښودونکی دی د متقیانو دپاره. نو خپل ایمان او خپل عقیده او خپل یقین درست کا په ذریعه د قرآن باندې. د دې وجه زما عزتمندو کامل ایمان والدی هغه خلق چې هغوی 100% په قرآن باندې عمل کوي. ایمان او قرآن دواړه لازم او ملزوم اجزا دي، جزونه دي. لہذا د کامل ایمان دپاره 100% په قرآن پاک باندې عمل کول دا لازم دی.